د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه یا رسول الله ما هذه الاضاحی اے د الله رسول الله قربانی دیسی شی دا موږ چې کم قربانی کو دا دیسی شی قال سنت ابیکم ابراهیم صلوات الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا تاسو د نکاح د حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی دا قربانی چې کم دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هم سنت د حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام هم سنت ذکر غټ اختر په ورځ باندې کوم قربانی دا راج کړي حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام دا او دغه پس منظر مونږه کال په کال بیانو تاسو د شاهد چې کم دینو خیادی چې کله حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام دا نمرود اور ته ورواچو پلار د کور وستو د علاقې نه بدر شو د علاقې نه بار ته وته حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام دغه ټیم کې د رب نه سوال کړو وی رب هب لی من الصالحین خدای مال د صالحین نه یو بچی راکې الله تعالی د حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام هغه سوال چې کم دینو دا قبول کا او بچی د حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام په شکل کې حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام لورکا الله فرمای فبشرنا بغلام حلیم منګ ورله په یو حلیم بچی سره په یو بردبار او صبرناک بچی سره چې کم دی نو منګه زیر ورکا حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام له الله بچی ورکا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام او حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام د پلار بشان دي کم دی نو ډېر قربانیان الله ته پیش کړي دی ګوره الله وړو کواله کې چې کم دی ابراهیم اسماعیل علیہ السلام ډېر فراست ورکړو الله چې کم دی یو خيار ماشوم یو صبرناک ماشوم حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام لور کړو او بیا تاسو ټیم په ټیم باندې اورئ تاسو علماء نو امرې درسونو کې هم تاسو اوریدلی چې دې بچی دې پلار سره څومره قربانیاں پیش کړي د حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام کما بیبي چې کما بیبي هاجره ډېر خپل خاون سره څومره قربانیاں پیش کړي الله چې کله بچي ورکا الله امتحانات په ابراهیم علیہ السلام همیشه پر راوسته وي دی بتلا ابراهیم ربو بکلمات فاتمهن او حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام هغه امتحانات رسول دي سر ته الله به فاس کړي ره ځکه الله تعالی دومره مرتبه او فوقیت بیا ورکا نه چې کله دا بچي پیدا شه الله دې ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام ته دا اوس بوزا کم ځای کې جنن سوا خانه کعبه هم دا خوشی بیابانو دې کې وبو وګره نه وي دې کې انسانیت پته هم نه لګیرا دلته حیوانات هم نه وګره ځکه حیوان په هغه ځای کې ژوندۍ بسر کوي کم ځای کې چې وبې راځي خو وبوینه الله تعالی ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام ته دا اوس بوزا ال دګرا دوانه پرېدا و دا لور دا زوی او دا مورې او ته چې کم دین واپس ته راځه خبره مبره بنه کې تا د اجازه نشته حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام هغه بچي چې رسول نو ورسته الله ورکړو بډاوالی په حالت کې ورکړو هغه هم بوته خپل بیبي هم بوتلا کم ځای کې چې خانه کعبه هم د قضیه کې پرې خولل لګ معمولی خوراک لګ معمولی وبو کله چې ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام دی کوس کړل واپس راغې د الله تر طرفه حکم دا چې خبره بنه کې واپس راغې خزي ورته بیبي ورته आवाज وکړي موږ دلته چاته پرې دی د आवाज نه کوي بیا आवाज وکړي چاته موږ پرې دی دا پوه شي چې کېره شي الله د حکم کړي ذکر اله الله نبی ره او موږ خدا سره په خوشي بیان باندې پریدي نه چې کله ورته د توي چې الله د طرف حکم دی نو سر په اشاره سره دی چې او د الله د طرف حکم دی نبی به ورته وي چې الله د طرف حکم دی الله به مونږ نه سې کوي ناستی خوشي بیان کې اس قسم زنده سرال تنشته زکه وبنشته حیوان هلته کې څنګه ژوندۍ به تیری وش کم خوراک او بو په خدمتو باندې شوي نه اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ته تند چې کم دینو دا ولګیرا تند رواج نه جاړي وسمور غریب خو دړمن در دی بچی لو بر کمن را پیدا کوم به خوشته نه خوشی بیان دی او بال ته درکم نه لګي سری شګری دا بچی په شګو باندې راسي سملول لري او تاسو که کتلی نره سخت غرمه په ټیم کې لری لری دا روډو انسان تراسي پړقی کې سړوي دا وبو ډنډه او یاره شګم چې کاندې شګی را نری نری شګوګل چې ورته منګوي اگر اسی چمک کې شیشه په شان سړوي دا ډنډه نو دا غزه ته منډه کی نا خو سری شګي نو بیا غزه ته منډه کی نو بیا خو سری شګي او دا کم مس چې کم دې د کندې ته چې راسي را کوز شي میلین افزرین چې ورته الته وي نو الته کې خو بیا بچي پناشم دلته کې تیز منډه راسي وي الته منډه او دی خو منډه را بچی را پاره هغه چې نو وبد طرف کې وبال ته سګوري بیا را بچي خاله راسي شي نقصان ورونه رسي او بیا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام د غزه کې کلا داس خپي وهاله را ماشوم داس خپي وهي داغه خپو سره الله تعالی یو چینه چې کم دین را زرغونه کړه او داغه چینه په بنیاد باندې هغه علاقه هغه خدای آباد کړ د قیامت د ورځې پورې هغه زمزم هغه چینه د حضرت اسماعیل علیہ السلام د خپو سره راوخه بهر کیف په هغه ځای کې چې کم دی رو آبادیان شروع شي خانه بدوش خلک رااله ساورو والا او بیبي اجره توي کستا اجازتی منګه ساوري دلته ساتو وبنمو
دا چینه چې کم دی نو که دی د موږ خواوشا کې آباد شو او دلته کې را خپل ساوري دې چینې له راولو بهر کې ورو ورو علاقه آباده شوه. اسماعیل علیه السلام ورو ورو لویده. کله چې لوړ شو بعضې مفسرینو یې 7 کالو ته رسېدلی و، څوک وایي 14 کالو ته رسېدلی و. الله قرآن کې چې کوم دی نو فرمیل سورې صافات کې فلما بلغ معه السعی، کله چې د پلار سره سعی ته منډو ترړو ته ورسېده لږ غونته کې لوړ شو، نو بیا الله تعالی یو امتحان بر راوسته او داسې امتحان یې راوسته چې داسې مضبوط امتحان چې اکثر د دغه ټیم کې چې کوم دی نو خلکو خپې دا خویږي. ګورې ښه د چا بچي باندې تکلیف راشي، د چا بچی چې کوم دی نو وفا شي، د خولې نه عجیبه خبرې وځي. کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام امتحان الله غسته، خوب کې ورته وښول چې را بچی زه ذبح کومه، بچی زه ذبح کومه. ابراهیم علیه السلام خوب کې ولیدل داسې، خو سبا له سوچ کې یوم الترویح ورته وایي اتمې ذیلحجې ته سوچ کوي چې یاره دا خوب به چې کوم دی نو څنګه یې داسې وکم که ونه کم. 9 ذیلحجې باندې چې کوم دی نو بیا خوب ویني نه ده ته پته ولګېده چې د انبیاو خوب دا خو وحي او بیا د وحي تکمیل چې کوم دی را حکم تکمیل دا لازمي دی. خو راشه رب خستان امتحان علی خو تر خپل بچی نه خو امتحان والی اسماعیل علیه السلام نه سحر شو بچی ځان سره کینو. یا بنیا انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى، بچړیا زه خوب کې اینم چې تاسو ذبح کوم فانظر ماذا ترى، ته وګوره ستا سره یې پرې کې ستا سره یې هلته خو الله ویلو فبشرناه بغلام حلیم. حلیم خو ورته الله په خپله باندې ویلو هغه بچی نه یوه او نه دوه، نه سوچ او نه چې کوم دی نو عذر، نه پلار ته دا و چې دا خو خوب کې سړی هر صحیح ني ډایرکټ ورته وایي یا ابت افعل ما تؤمر، پلاره تا د چې خدای د طرفه کوم حکم شوی هغه کوه، ولې ته پیغمبر نه یې د پیغمبرانو خوب خو راوهي او که ستا دا خیالي چې زه به پرې کې تکمیل ستا سره ستا د الله د حکم تکمیل کې به ستا سره امداد نه کومه، نو ستجدوني انشاءالله من الصابرین، انشاءالله ته عمر صبر کوونکو نه بیا مومي. ګوره الله تعالی سمجھ ورکړی او پوهه یې ورکړې وه اول انشاءالله بیا من الصابرین، او بیا داسې هم نه وایي چې زه به صابر یم صبر به کوم، نه من الصابرین صبر کوونکي نور هم په دنیا باندې تیر شوي را نور به هم راځي، زه هم د هغو د جماعت نه یم. او بیا د هغې نه وروسته چې کوم دی تاسو تفصیلي واقع ټیم په ټیم باندې مونږ درسونو کې د هغې تفصیل چې کوم دی نو بیان کړی دی. الله تعالی چې کوم دی د ابراهیم علیه السلام دا امتحان اغسته، بچی مذبح ته روان که یو ځای ته به یې بیا هلته به ذبح کوي، په دې لار باندې شیطان هم څو پیرې راغلی دی ابراهیم علیه السلام ته انساني شکل کې چې یاره شیطاني خوب باندې تا عمل کې بچی ذبح کې او بیا بچی ته هم راغلی او دغه شان د بچی مور ته هم ورغلی دی چې په څه طریقې سره د الله پر حکم کړي او لږ کوتاهي وکړي، خو بیا هم چې کوم دی نو درې واړه الله تعالی داسې مضبوط پیدا کړی او د غر په شانتي حوصلې. کله چې مذبح ته بوته د ابراهیم علیه السلام امتحان الله کامل علی ګورې ښه پرې وجه باندې چې کوم ځای کې ذبح کوي نو په هغه ځای کې اسماعیل علیه السلام د الله د حکم په تعمیل کې د پلار څومره لوی هغه دفاع کوي، څومره لوی ملاتړ کوي د پلار سره. عجیبه خبرې ورته وکړې، ورته یې پلاره انشاءالله موږ به هلته وایو چې سوری کله ذبح کوو څه طریقې سره به یې ذبح کوو. اسماعیل علیه السلام پلار ته مزاري وغیره مفسرینو لیکلی دي چې ما کله ذبح کې ناول به زما د لاسو خپې وتړې، ځکه دا مر ډېر سخت شی دی، کیدای شي دغه ټیم کې زره درد چې کوم دی هغه تحمل او برداشت ونه کومه او زه ستا لاس ونه سمه، یا چې کوم دی نو په دغه ټیم کې زه تاو را تاو شم او الله په اجر کې کمی رانه ولي، نو زما لاس به وتړې. دویم نمبر کار به دا وکړي چې خپله چاړه به یې ښه مضبوطه تېره کړي، ځکه که پسه چاړه دې راښکوله نو کیدای شي زما نه سا په ارام باندې وځي او بیا چې کوم دی نو په دغه ټیم کې په ما باندې تکلیف وي، نو زه داسې حرکات ونه کړم چې ثواب کې په هغې باندې کوتاهي راشي. او دریم کار به دا وکړي چې جامې به دې زما نه لرې ساتي، ځکه ته خلیل الله الله تعالی د دوستۍ هغه مقام درکړی دی چې کوم ته خلت ویلی شي، نه ستا جامې زما په اینه ونه رنګېږي او بیا زما په ثواب کې کمی چېرته رانه شي. او بل کار به دا وکړي سټیم چې ما ذبح کې نو زما په مور باندې به زما خیرنۍ سلام وی چې اسماعیل د باندې سلام وی، د هغې نه وروسته که زما کمیس ایستل غواړي او زما مور یې وړه غواړي، شاهد چې کله ورته زه رایادېږم په هغه ټیم کې به یې کمیس سره او سله چې کوم دی نو دا مومي. الله فرمایي فلما اسلما وتله للجبین، کله چې دواړه تیار شول اسماعیل علیه السلام چې کوم دی نو راواچو
او شروع وکړه ذبح کوي هلته خوب چې لیدلی که نه نو دی ورته نه ویلی چې انی ذبحتک ما ته چې کوم دی نو ذبح کړی انی اصبحک زه لګیم تا ذبح کومه صیغه د حال ده لګیم را ذبح را فعل کومه دغه شانتې هماغه شانتې چلې وکړه چړی راښکوله الله چړی ته وی یو یخته ګورې غوس نه کړي اسماعیل علیه السلام څو پیرې چې کوم دی نو چړه په زوره زوره باندې راښکوله خو چړی کار نه کو اسماعیل علیه السلام ورته وی را چړه ځکه کار نه کوي چې زما مخ ته ګورې دې خوا چې کوم دی نو ستا محبت ستا د لاس قوت چې کوم دی نو سلب کړی دی پړ مخ مې کا بیا هم چړه کار نه کوي الله فرمایي ونادینا یا ابراهیم موږ آواز وکړی ابراهیم علیه السلام قد صدقت رؤیا تا خپل خوب رښتیا کو ځکه خوب کې خو تا دا نه و لیدلی د بچي سر مې د تنې نه بیل کړی دی لګیا دی د ذبح د عمل دی لیدلی قد صدقت الرؤیا خوب چې کوم دی نو تا رښتیا کا او د هغې نه وروسته وفدیناه بذبح عظیم الله لویه ذبیحه د حضرت اسماعیل علیه السلام په بدله کې راوړه دا کومه ذبیحه علماو لیکلي دي دا هم هغه د حابیل هغه ګډو چې دی په جنت کې سرېدلی او کم چې پورته کړی او د اور په ذریعې سره هغه الله تعالی د اسماعیل علیه السلام بدله کې چې کوم دی نو راوړ او د ده په بدله کې هلته کې ذبح کړی شو کله چې ذبح کړی شو نو هغه قرباني چې دی نو دا شروع د وسه د قیامت د ورځې پورې چې کوم دی نو دا به شروع وي نو د دې حدیث مطلب هم دغه پیغمبر علیه السلام نه صحابو تپوس وکړه قال اصحاب رسول الله د نبی علیه السلام صحابو یا رسول الله اے دا الله رسوله ما هذه الاضاحی دا قربانی سی شره قال سنت ابیکم ابراہیم صلوات الله علیه وسلم دا حضرت ابراہیم علیه السلام چې تاسو نه کړي دا دغه سنتي نمخ کې روایت کې بیا پیغمبر علیه السلام نه صحابه تپوس کې قالوا فما لنا فيها یا رسول الله دا الله رسول کوم دا قربانی وکړو نو پرې قربانی باندې با الله موږ لسره کوي پیغمبر علیه السلام تصو فرمایل نبی علیه السلام فرمایل بكل شاره حسنه په یو یختبر الله یو نیکی درکې پیغمبر علیه السلام نه صحابه بیا تاسو وکړه ورته یا رسول الله د بای سارو په املا باندې به یخته ولاړی خو یا رسول الله درته فصوف یا رسول الله دا وړی چې کم دی ردی بس کیږي لکه یو سړی ګډه لال کې وړی دا وړی ترې دوه ګوته ګرا سره نری نری تارونه ډیر زیات ګڼ بكل شاره من الصوف حسنه پیغمبر علیه السلام فرمایل وې دا وړی پر یو یخته باندې مو الله یو نیکی درکې نه دا قربانی سنه فضائل پر باب کې د نبی علیه السلام نه مختلف نور روایتوم چې کوم دی اگر دغری منقول دی پیغمبر علیه السلام چې کوم دی درې قربانی په باره کې سفر مایلی د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما روایت تیرے فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمیل فی یوم اضحی دغٹ اختر پورزوانی ما عمل آدمیون فی هذا اليوم افضل من دم یحراق د بنی آدم چې کوم دی ایس یو عمل الله ته دومره محبوب نه دی لکه څنګه چې ان دا بنی آدم او به یو د الله ته محبوب ده ها یو عمل الله ته ډیر زیات محبوب دی الا یکون رحما توصل ها مگر که رشتہ داری او پر ورځ باندې او پاللش کله کله د خلکو په منځ کې دشمنی او رانی د اختر په ورځ باندې ورشي یو بل مبارکی ورکی زلون نه چې کم دی نو بغض وسی دا عمل الله ته هم چې کم دی نو انتهایی محبوب دی او دغه شان دی پیغمبر علیه السلام لور چې کم دی نو حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها موږ به ان شاء الله تمخ کې وای د قربانی د ذبح په اوقاتو کې سکال زمون له غلطي او شنه وخت موږ شروع کړه بهر کې افسج کیږي هغه مسائل به ان شاء الله بیا بیانو نه پیغمبر علیه السلام خپل لور ته وای نو انسان کوس کیږي په خپل قربانی کوله شری په خپل باندې وږي او قبل ولا قربانی کې په خپل نشي نو بیا کم از کم خپل قربانی تر حاضر شي نو فاطمه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام فرمایا یا فاطمه تو قومی الی اضحیتک خپل اضحیت چې کم دینو دا ودرېګا او دا شان فشهدیها دیتا ګورا زګه فإن لك باول قطره تقطر من دمها ايغفر لك ما سلف من ذنوبك زګه چې اولنې قطرې سره چې ردی یو قطره پر اسمه باندې اولنې پریوتا الله ستا مخکینی ګناونه ټول چې کم دینو دا معاف کړي وزدا اعلان معمولی اعلان نه غره دا ډیر زیات لوی اعلان دی نو په دې وجه باندې حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها او یاد پیغمبر علیه السلام نور صحابه امت باندې ډیر زیات لوی احسان دی اکثر به د پیغمبر علیه السلام ناراض تپوسونه کول چې آینده امت ته بری کې اسانی پیدا شي نو دا خپل بلار ته وی قالت یا رسول الله النا خاصه اهل البيت او لنا وللمسلمین دا یوای زمونږ درې کورنۍ د پاره یعنی ستاره درې بچو درې کورمې د پاره اهل بیت د پاره کچرته کې زمونږ د پاره هم دی او د تمام مسلمانانو د پاره هم دغه سوال دی چې د قربانی اولنې قطره زمکه د پریوزی الله د انسان چې کم دینو ګناونه معاف کړي
قال بل لنا وللمسلمین نبی علیہ السلام فرمایل دا زمون سره واجب خاص نری بل لنا وللمسلمین بلکې دا زمون د پاره هم دي او دا شان د تمام مسلمانانو د پاره هم دي چې دا ولنې قطرې سره چې کم دی الله د انسان ګناونه چرینو دا معاف کړي او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مزید فضائل چې کم دی نو فرمایي وانه لیاتی یوم القیامه فی فرشی بقرونها واشعارها وازلافها اومدقه ساوره چې مسلمان دا د قربانی د پاره الله ته پیش کړو د قیامت پر ورځ باندې وره د خپل اډوکو سره راشي د خپل چې کم دی ښکرونو سره براشي د خپل وختو سره براشي د خپل خپو چې کم دی نو دا سوی چې ورته مونږ وای کور د دې سره چې کم دی نو دا براشي او بیا چې کم دی بر روایت کې راځي دا بر انسان د نیکو اعمالو په تله کې راسي کې خوري شي د نیک اعمال وجه کم دی نو دا وزن کی او بیا د الله رسول مخ کې سو فرمایل چې دا قربانی د انسان الله څومره سره قبلای وان الدم ليقوم من الله بمكان قبل ان يقع من الارض درې انسان چې را کومه قربانی دا درې ویني دا قطره زمکه تل رسیدلې نه چې د دې رسمکه در رسیدو نه مخکې الله د قبولیت په مکان کې را رسیدلې دا وینا الله چې کم دینو ال تک را قبول کړي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخر کې فرمایله امت ته فطيبوا بها نفسا د زړه په خوشاله سره خوشدلی سره او خو په شوق سره چې کم دینو تاسو قربانیانی کوي د دې ځنه مونږ ته اندازو ملګرا فضائلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل بهر کې ټیپ کم دی روایت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فضائل کې ډیر زیاتی خو مونږ فلحال چې کم دینو سنه سه فضائل چرینو دا واوریدل چې قربانی وای ستا قربانی چې کم نه لري فضیلت سره د قربانی تاریخ سره او دا موجوده قربانی د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت سری ان شاء الله که زندگی وفا وکړه مخکې به بیا بیان کو چې قربانی به کم یو انسان کې او قربانی په کم ساوري باندې کی او بیا د ذبح سره طریقې د قربانی واخر دعوانا الحمدلله.